پخپل دین پورې ها مطلب نه پورې پانډه کړای دی هغه په تحریر باندې دین بربادوي په تقریر دین اسلام مذهب خرابوي په لټریچر خرابوي په پیسې خرابوي په ینګس نوجوان زنانه خرابوي حضرت محمد عربي چې کوم دین وروړی دی دغه په ختمول شي هیڅ کسر نه کوي مسلمان ته په چار دو چې دی واخ مطابق ووځي د قرآن دین د قرآن حرکات وکي هذا پاردی یا د حقوق په نومه باندې نن مسلمان زنانه انتهایی د بعد حالات سره مخامخ دي حقوق په نومه باندې پردا نشو پته وقار نشو پته عزت نشو پته ورلسنیم سوا کولا د مخه دې پورا فکور کې په عزت د نوستي او د ضرورت په پورا په پردا کې د وتلې د قرآن حکم نازل شوی دی تر ټولو نه خیرخوا قوانین د میږ د پورا د قرآن دي تر ټولو نه شق قوانین د میږ د پورا د رسول الله هدایت دي چې اړیر مشفق الله د اړیر په انسانونو باندې ډېر رحیم کریم ذاتای او که رسول الله نه هړه د خیر لري تا غوښتلو نو دوی د خبرې دی حدیث یو دا چې سړی ژوند تیروي ډېر په احتیاط تیروي خوش پیغمبر فرمایي چې کله کله ډېر شور سړی وي زنانه د لوسه بیا دی وشویږي او دوام سبق دا دی چې په کور کې دا دعوت وچلوي چې د الله انسان جاګ جاګړه ډېر جغول دو زنانه نه کوي په دا په حدیث شي نیوکه شوې دو او بله خبره ده درمه مثلا دا زده کړه پکښې چې لعنتو څوک په چا نه یي یو صورت یې د جواز د جایزولو شته چې یاره په کفر لعنت وي یا دا په کافرونو لعنت وي مسلمان خې چیرې په مسلمان نشي ویلی او یې چې په مخصوص بینیم یو کافر ویلی کا د مسلمانی متوقع وا چې دا کېدای شي مسلمان شي هغه کته یقین دی چې دا ګرځېدلی د اسلام ته نرسي بیا په هم ویلی شي حتی المقدور هغه کوشش انسان اعلان کوي خوښه مشوره الله دې موږ ته توستا په دې عمل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خير من هذا نستم قبلك خپل علم نه علم ورکړي د حضور صلی الله علیه وسلم په ژوند وکړي فلسطین شپه مسلمانانو ډېر زور ډېر زوتی بار په مسلمان تور خدا ټول امت مسلمان متحد خدا پاک دې په غم نش غمجنې به واسطه یا الله ډېر به واسطه خدا کافر او مشرکین حالت ته بربودي دې قوتینا پاش کا او وړه بچونه غمان یا افغان یا تر سره چې دې برچوي خدا پاک هغه په حضور وایا خدا د کفر منصوبې تیز مسلمانانو اتحاد وروړه دینی ټولې لګیا دي په خپل قسم میشن لګیا دي چې تو کې دین په چار لګیا ده خدا ته نصرت او مدد وکړه خدا نو ست مجموع شي چې څه حاجات وي څه ضرورت وي ته په خبرې نشته پاده نشته خدا دې غیب نه ورکړي